الہ العالمین دی مونږ او تاسو لا د خپل دین صحیح سمج او په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي د خپل قبر زن کدن او خیرت فکر دی الله زمونږ او تاسو سره مرګره کی زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدم او سعادت او خوش نصیبی او نیک بختیا پدې کې دا چې موږ د الله صحیح دین زده کو او هغه ته عملی شکل ورکو دې مناسبت سره ما د قران حکیم دیو دو آیاتونو سیسستا سلوان دی تلاوت کا او یو حدیث د نبی کریم علیہ الصلات والسلام د احادیث مبارکو ناستا سلوان دی ولسته شو د آیاتونو ترجمه دا وی خاص د الله د پار دی نمونه خیستا فدعوه بها نددی نمونو په وسیله رب کریم حکم کوي چې مان سوالو کوي د الله خیسته نمونه دي چې هغه ته اسماء حسنا وي وې د دې نمونو په وسیله او ذریعہ د الله نخبل دینی او دنیوي حاجتونه غواړي بل آیات مبارکه حصہ داوا وَيَرَوْبَ لَيْ اللَّهِ فَنُمْ دَ اللَّهِ او روی بلئی فنم د رحمان فکم یو نومی چتا سرا بلئی نددی اللہ د پارا نمون دی خیستا اسماء حسنا د الله اغه نمونو توي چې کوم قران حکیم کې راغلي یا صحیح احادیث مبارکو کې د الله د پاره کوم نمونه راغلي دیتا اسماء حسنا وایي او دا علماء کرام په مختلفو کتابونو کې را جمع کړي خداغي استقصاء نه کړي د نجبس دا ټول نمونه دي څومره چې کوشش کړي او قران او سنت کې ورته د الله هغه اسماء حسنا مخه تراغلي نو غیر جمع کړي داغي له نمونه موږ د دعاګانو هغه کتاب کې مراجعه کړي او اهل علم لیکلي دا کم یو کم سل نمونه چراغلي چې الله د پاره یو کم سل نمونه دي چا چې دا یاد کل پدې عمل کو نو دې به جنت ته وردن نشي او په یو روایت کې دا دی وهو وتر يحب الوتر الله طواق دې او طواق خوخی دا د متفقن علی حدیث ده خودی د بخاری او مسلم شریف حدیث کې د یو کم سل نمونه تفصیل نه راغله د دې تفصیل بیا د ترمذی شریف په یو حدیث کې راغله او دغه یو کم سل نمونه دیش میردی خو اهل علم دغه حدیث بارک ویلي نو دا مرفوعا سندن د الله حبیب ته ندی رسیدلی نو دا الله اسماء حسنا دی توي چاو په جندل اسماء حسنا څه توي بھائی ها څه پکې سي ناشتي دا غلا وګنټه تقریر کوو یو 2 منټه او تاسو خبر نه چې اسماء حسنا څه توي سره راغلي ګوسه پکې ډېر لري نه راغلي د چې دومره لري نه رااله پیسې مو لګولې
په دې نیت راغلی چې بیان باورو او خبرې ته مغوږ نه دیوالو قابل یې کنه پکار دې چې خو وایسو بھائی نو غوږ نیسي اسماء الحسنا بیا زوام چې څه ته وایي دا الله هغه نمونه چې قرآن او سنت کې راغلي الله خپل نمونه ذکر کړي مونږ ته کتاب الله کې او جناب نبی کریم علیہ السلام دا الله کوم نمونه په احادیث صحیحو کې مونږ ته ذکر کړي دیتا اسماء حسنا وایي دین علاوه که بعضی نور نمونه وي او دا هغه معنا صحیح وي نو هغه ته بجایز قدر لوي خو هغه اسماء حسنا ني اچا فارسی کې نوم جوړ کړي په پښتو کې جوړ کړي یا په عربی کې جوړ کړي خو قران او سنت کې نه راغلي داغه ته اسماء الحسنا نه وای داغه معنا که چرته درست وي نو علماء ورته صرف جائز قدر لوي داغه معنا دا سي درست ده چې د الله د شان او ذات عالیه سره مناسبه ده نو هغه نوم درست خو بیا په اسماء الحسنا کې نه ده اسماء الحسنا غدي چې کوم الٰه العالمین ځان ته پخپل او دای حبیب ورته ای خودی دی د دې نومونو په وسیله باندې الله موږ تاسو له حکم کړی چې سوال کوئ او چې د دې نومونو په وسیله ته وغواړي نو الله دعا قبلای نو دا خبره یادول پکار دی و د کې غیما چا سره کو سو کو د شنو یخ بیسوي او هر جمعه صدا سیوا موګدا سينو نو بس ټول دی په لګوره بس دلته دی دیوالونو غټو یاره کې دې شي چې قسم کوم درلو غړو چې دا غټه د الله د دین یادې تاسو نه یادوي ځکه جماعات هم دي نوري کپدې وی له قسم غړو چې ما د आवाज تر کومونو غټو رسی ایو له غوږی خو تاسو ول نه کېدای نو وخت د الله او د رسول خبره ته څه کوي د الله او د الله د رسول خبره ته وګ نشي د دې تعظیم او ادب داره د الله او د الله د رسول د خبره تعظیم او ادب دار چې څه غوګو دي نو زبر ناورم بای اوس هم ذکر کنه چې اسماء الحسنا څه ته وای اوس هم پکې ډېر ولنول ها چا ذکر چې اسماء الحسنا څه ته وای اوس هم ورزنه پکې سلا سوچت کو ابو لپته لګي چې زو لوم چې وورو نه غلب نه ورزي ها بھائی تاسو ذکر بچیا څنګه سره وای اسماء الحسنا او ماشاءالله وګوره نوجوانان خي او ځکه نه کېنه وره تاسو دا ټول له غوګ نیسئ دا غوګ نیولم دین دی وګورئ په خبره باندې اګه سړی جمعات لراغه غوګم نه نیسی لکه سړی پټی له تله اذان سره رم دی لوګه ګوډم نه کوي یو ورځ مولا دارونه مولا صبرږي په دې مدرې مرز به یاره شړی یا به وای او ټکای نو تاسو سره راغلی دې د پاره راغلی چې د الله او د رسول څخه خبره واوري او چې غوږ نه نیسي بیا د الله په دینونو کې د الله یو نوم دی هغه ته اسم اعظم وای څورته وای د الله لوی نوم هغه کس جائز سوال یو بنده د الله نو کی نو الٰه العالمین هغه حاجت پوره کوي څه کوي خدای د پاره څه شرطونه دي نو ذکر کو اې دې په لګوري یو بنده سره د کار دی او هغه ډېر سخیم دی چې څوک ورځي نو خالی لاسې نه پریږي خو تا هغه نافرمانی کړي هغه سره د خیانت نه کړي نو خلک درلوي چې بای ګوره خلکو له جوړې د کوي ته وې زبور سره سترګې څنګه ملاو ما خو ته هغه رزغلا کړي و شی مې ته پټ کړو نو ګوره ته اسم اعظم نه دی مونږ د سرنا تر خپو پورې او ظاهرا او باطنا د الله د نافرمانونو ډک شو دا شرم محسوسول پکار دی چې ما سو وفا کړی چې ول الله سغړو نو د اسم اعظم او د اسماء الحسنا او د سوال سره مخ کې د رب نافرمانی پر خودلی لکه زموږ استاد د عمل د کویا نه ده تاسو عالمانو لراشي زموږ کوي کی پدیتی غرزه ده
نادر لوی پلیتی ته وباسه نو بیا ته دومره بوکې وباسه اګه تا ټول کوی تشکو خو پلیتی پکې پراته را ته تعالی ته کوی به پاک شي نو د اسم اعظم او د اسماء الحسنا او د سوال نه مخکې چې د مالک سره د کم خیانتونه کړي اکم بی وفایي دي کړي اول خراشه پسشه توبه او باسادي په لګوره د شریف انسان دا کار دی ویرو ارته خو میغله بوزي یا سړی غوډر خسړې ورکول والے او ما ور سره نقصان او سره سترګي وې نشم ملاوله د چې بنده سره سترګي نشم ملاوله دمره د الله نام حیا پکار دا چې زه خدای عرب مال هر سره کوي چې ګوره مسلمان پیدا کړي مال رزق را کوي او زه د سار نه تر ماښام په یو ورځ کې د خپل رب دوره نافرمانی کوم چې شمیرلی نشم نو اسم اعظم معلوم کوي اسماء الحسنا زده کوي او کله چې سوال کوي نو مخکې پسشه توبه استل پکار دی بل د سوال قبلې دو د فار بازار سره سکه د حرام نه به ساتي انن دا مسله لګډېره مشکله شي د چا په تپوس نه کېږي نه د چا کار سم نه دکانداري سم بلا نن اهم شی دا دی چې زمونږ په خېټو کې حرام پراته دي که زمیدار دې هم په وس پړ دی اګه څوک نوکر دې هم په وس پړ دی ټول پردیش مکور تروړه او هغه مو د قبضې د لاندې څه کړي دا غي د لاندې مروسته نو د دعا د قبلې دو د پاره دام ضروری ده چې موږ د رزق حلال او د پاک کوشش وکړو د بریده رضی الله عنه روایت سے دا جلیل القدر صحابی دی ابای حدیث وام چې تاسو لبی آیات وی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او سړی نه واوریدل اغلاس پور تکړی دعا غواړي اللهم انی اسالک یا الله زتانا سوال کو بانک انت الله پدی سبب چې بشکت الله لا اله الا انت تا نه بغیر حاجتونو پورا کولو سر کولو والا بل څوک نشتا تا نه بغیر پریشانو مشکلاتو بیمارو لري کولو والا بل څوک نشتا مگر ته الاحد تئکی یوی فذات او صفاتو کې دی شریک نشتا الصمد ټول درته محتاج دي خو چې چاته محتاج نه اے مړو ژوندۍ چاته حاجتمند دي او د الله نه مړو ته ضرورت شته او نه ژوندو له ضرورت شته صمد معنا مو په جنت صمد غزاد لوي چې ټول ورته حاجتمند دي خدا غي چاته نه پیغمبرانو ته حاجت شته نه اولیاء کرام ته شته نه ملائکه ته شته انت الاحد الصمد الذي لم يلد چستا نظامن شتا ندی لونشتا نظامن شتا دا اللہ نی لونشتا ولم یولد او ند چانا پیدا کڑے شوی دے دا اللہ والدین نشتا ولم یکن له کفوا احد نشتا دے دی اللہ لرب برابر پیو صفت کے حصوں کم دا دعا صحابی کئی او سید العالمین اوری فقال وی فرمائل دع اللہ باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى وید خد اللہ نا پاغلوی نم سوالو کو غلوی نم چې پدې ته سوال کې دیش نو ورکای اچ پدې ته دعا غوښته شي نو دعا قبلای رواه الترمذی و ابو داود او دا حدیث سندن صحیح ہے وګوره په دې دعا کې د الله اسم اعظم راغی چاته دا یاد ده بھائی ماشاءالله اچھا دا یاد دی کتاب کې مو لیکلې کوم د دعاګانو کتاب دی نو ای کې دا دعا سره وای دا الله د اسم اعظم بارک چې څومره احادیث مبارکه راغلي د سند په اعتبار دا پټولو کې قوي او اقوا حدیث ده
دا الله د اسم اعظم بارک چې څومره احادیث راغلي نو پټولو کې د سند په اعتبار پټولو کې صحیح دی او حدیث سندن ثابت دی نو ګوره چې دعا سره کوي مخکې ته توبه وباسي خو سمه توبه اوبای ابو سره عمر دې درس کې کینی رښتیا حال وای څوک رښتیا وای یا څوک نه وای نو کله نه کله موږ د توبې ذکر وکړو چې توبه دام ده چې پر دې حق به ورکه دا وای توبه آسان ده خدا پکې ګران دي نو که پر دې حق چارا سنبال کړي دی زما دې توبه او هغه نه ورکه دروژن دې کرشتي دي نو ګره پرشتیا توبه دا څنګه چې ته ټول ورځې توبه مې اګه څوک درته خبرې کوي تسبیح اړه او د چاپشي کې ناس ته هغه نه ورکه د چاپشي نن سبا چې چا نه شي چاوالو ورکه ګره نه ډېر لوی علماء موږ استاد محترم سید محمد حسن جان البدنی رحمه الله ناغه چا پیسې والی او یو شاګرد او مرید ته والی نو بیا وی چې څوک درلوي پیسې نه شوی چې لاس می خالی دي لاس هم خالی کړه کچا درنه قرضن واغسته کچاله ملاو شو بس بیا بے فکر شه دا به تر قبر وړي خو تعالی واپس نه درکای دیو جن کله نه کله مو په کاروبار نه پویږي ځکه کاروبار والا په کاروبار پویږي نو ځکه نه کله باز لوام دا چې کې کنه خپل او خور نو سبا خو دې سره جرګی دي کنه په دغه پیسې ډېر شی په خپل مې وخوالي اګه چاله ګوتو لورلې نن هر کلمې والا منزونم کوي تلاوتم کوي بانګونم وای تسبیح مړی حجون لمزي او د چاشه چې ولا ورور سید نو بس شه بیغمه شه پس هغه د لاغه سنبال کې نو دې کې د الله اسم اعظم د مخ کې سړې توبه وباسي الله ته صحیح دا توبه دا څه لکه کوی نه د ګندګي راويستا اوس چې د شمیر بوکی کم فقها ویلې د راويسي نو کې به پاک شي اګه ته چې شی بوکی راو باسي ته شه دعا کې خو توبه نو وباسي نو بیا ګیله مکه و چې بای دې په لګورا زما دعا ولې قبلېږي د دعا د قبلې دو د پاره دام دي چې په خېټه کې وسني خېټه کې به حرام نه وي دا دعا د قاعده پټولو کې احمد دعا ده چې دعا کوي سره درود شریف وای او دا اول دا دعا وای بیا درود شریف وای ځکه ترتیب دا شراغله د دعا ترتیب څنګه ده اول به د الله اسماء الحسنا پیش کې هغه نه پس به درود وای ترتیب په حدیثو کې دا څه بیان شوی ایزه دعا غواړم نو به د الله اسماء الحسنا وا او دا هغه نه پس به درود وا درود نه پس د الله سره سینیوري اوس به دعا غواړم خو به ته صحیح توبه وباسم الګ دې ګریوان کې وګوره چې دا توبه می صحیح ده او کنه که صحیح وي دعا به دې قبلي او کټګي کې نو بیا به دعا کې لب نه کې د دعا نه مخ کې سړی وایي چې زس د خپل ټول ګناهونو کم د الله حقوق دی او د الله د بندگان دعا غواړم خدای نه مخ کې توبه وباسم بس ګوره که توبه کې ټګي وي نو دعا نه ځان دی غبکا اګه توبه دې صحیح وستا نو دعا قبل دل یقیني دي نو یو په بهترینو دعاګانو کې زما عزتمند دادا چې موږ تاسو دا دعا زدکو او کله دعا غواړو دا سوایو چې اللهم انی اسالک بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دې کې د الله اسم اعظم دی دې کې د الله سره اسم اعظم دی چې پاغه الہ العالمین دعاګانې قبلای ابي ادم ګورې چې روایاتو کې د الله اسم اعظم راغې ګورې دي کې سرغن د رب العالمین درې نومونه راجم دي الله احد او الصمد صراحتن په دې دعا کې چې دې کې اسم اعظم دی نو دې کې دا درې نومونه راجم دي زموږ د اکثر علما وایي دا الله دا اسم اعظم الله دی ځکه دا د الله اسم ذات دی څومره د الله نومونه چې قرآن او سنت کې راغلي هغه د دې صفات دي
او هغه ټول معناګانې په لفظ الله کې پرتی دي ځکه هر موصوف په خپل صفتی معنا باندې مشتمل وي او صفتی معناګانې پای کې وي نو د لفظ الله معناګانې کې نو ډېر وخت پکې ولګي د لا اله الا الله وردا آسانه معنا ده چې ته چې نشته د بل د عبادت حقدار او مستحق مگر د یو معنا ده که د اله او د الله معناګانې کې نو د اسماء الحسنا چې په سونو دي هغه ټول معناګانې په الله او اله کې پرتی دي او د ایمان مسله زموږ د مشایخ وبوي رحمهم الله وې څومره چې خلق ټکرې خوري په شرک کې مبتلا دي نو دا د لا اله الا الله معنا نه زده کړي کچره دا معنا صحیح زده شو نو دې سره د شرک نه الله سره خلاصي خو چون کې معنا نیمګړې زده ده نو د هغه د وجه نه سره ټکرې وایي ورته دې کې لا اله الا الله دا الله نه بغیر پدې مړو کې پدې ژوندو کې پدې انبیاءو کې پدې اولیاءو کې پدې شهداو کې پدې پیریانو او ملائکو انسانانو کې هیڅ کم فوق الحاجت اسباب حاجت نشي پورا کوله څوک دی یو د الله ذات عالی دی کامبیا ژوند دي کومړي دي چاته محتاج دي انبیاء علیهم السلام به حاجتونه چانه غوښتل زکریا علیہ السلام بچے شنو چانه غوښتل ابراهیم علیہ السلام پسپینه ګیره بچی چانه غوښتل او یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې چاته چغیواله ته خپل پیغمبر چې ته مړه حاجت رواله نو ژوندۍ پیغمبر د مئی په خېټه کې ولې الله ته چغیواله چې حاجت روا او خپل حاجت پوره کړي نو چې ژوندې نبی خپل حاجت نشي پوره کوله بلکې د مئی په خېټه کې چاله جاړي معلومه ده چې ژوندې نبی اکه نبی ژوندې نو بیا زکریا علیه السلام له بچي الله نه غواړي خدان لوي چې ته اولیاء بچي ورکي هغه هم ځان له 500 شپې ته بچي سکړې وي دا به پیدا کړې وي اجته بیماری او فلانه بیماری فلانه ولی او شهید لري کوي نو ایوب علیہ السلام با ځان لری کړه کنا بیا خو رب ته نه جړلې چې انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین هغه د سو کالو بیمار پیغمبر ژوندې کو وفات ته په اوس کو وفات ته هغه وخت چې دعا غوړي ژوندې نو کزان نه بیماری لري کولې شنو به ولې الله ته فریادونه کول چې ته مړې او تا په خارم یو شل من ورړولي اته دا حاجت روا دی او حاجتونه سر کوي نو ژوندې نبی دی بیمار دی او د سلف دو قولونه دی او دا چې دیار لس کالو بعضی وایي اتلس کالو دواړه قولونه د سلف نسوي منقول دي دا اتلس کالو پیغمبر بیمار دی او ژوندې دی دوکل لري کولې شو نزان نه به لري کړي کنه ولي وای چې ما زما ربا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین نو د لا اله الا الله معنا د کل ګور دی کی ګور لا اله الا انت مراغله وای تا الله ته احد او صمد او د لا غتور راواغست وای سو کم حاجتونو سرکول والدشتا مگر سو کې نه نبی دے نه ولی دے نه مړ دے نه ژوند دے نه اولیاء دی نه پیریان دی نه انسانان دی نه ملائک دی لا اله الا انت حاجتونو سرکولو پورکولو والستا ذات عالیه دے نبی کې د الله اسم اعظم دے دی سو خبرو لپاره سوچ کوي خاص کر د لا اله الا انت فمانا باندې سړی ځان پوه کې وردی باندې ځان پویول داسې دي چې زمونږ غړو علماء لیکلي دا لا اله الا الله د ایمان کلمه ده کنه د تاسو لواب نو زمونږ غړو علماء ذکر دا تبلیغ عالم داسې وایي نو خلک وایي دی خدا چې وایي صحیح وایي کنه وایي چاله چې د لا اله الا الله معنا زمونږ علماء وایي په خپل جبه مورنۍ کې نور چې دا مسلمان نه دی ستا مورنۍ جبه پښتو ده نو پښتو کې به زده کې او اردو ده اردو کې به زده کې اکه عربي ده عربي کې به زده کې که پنجابي او سندي ده هغې کې به زده کې
خو په خپل مورنۍ ژبه کې به د لا اله الا انت معنا زده کې چې څومره که مړه دي او که ژوندي دي، زما نفع او نقصان د دې ټولو په لاسو کې نشته. زما د نفع او نقصان مالک څوک دی؟ هغه الله رب. کله ګوره یو حکومت لګیا دی چې یو کس له تکلیف ورسوي. فرعون په دنیا کې یو لوی جابر ظالم بادشاہ او داغه حکومت 100 کاله او ظالمانه، داغه مهنت او کوشش او ټول قوت فوج پدې کې لګیاو چې موسی عليه السلام پیدا نشي، او داغه د وجنه د میندو د جولونه بچیرو چتول او ذبح کول به. لیکن د الله غیرت لو ګورای، الله موسی عليه السلام چې پیدا کړو هغه کور ته ور رسول الله چې نبی اوي چې لیدلې مې نه شتا او چا په لاسو کې لیکو د فرعون په لاسو کې لیکو. ور ټول حکومت په دې لګیا دی چې موسی عليه السلام با ختمو، او داغه د وجنه څومره معصومین معشومان د فرعون د چړې د لاندې رالل، خو چې ساتلو والے ساتي بادشاہي به ختم کی، ساتلو والے چې یو شی ساتي، حفاظت والے چې حفاظت کوي. نو د دنیا حکومتونه بلګیاوي، دا غي لخر او دا غي غاسباب او قوتونه بلګیاي، خو چې الله یو شی نشکای نه نسوک به نشکی. ور رونو یوسف علیه السلام د پلار د مخ نه لری کولو، وای د پلار مینه د سره ډیره چې دی لری کو نو مینه والا مو سره ډیره نو رئیس کو اوسیو کو پکوی کی ارتاو کو جدی و په دې طریقه مرشي او مړ کولو والا سنو کولو وفات کولو نه ورونو بیا خرص کو جبد د مخ نه لرشي، خو چې الله سوک شتکای نو سوک به نشکی. اے بادشاہ کو ارونه ول د سوالګرو په شکل کې مخ له ودرو دا د چا فیصله رونو خو هغه میټاولو والا ورته غرونه سکل مخله ورته د سوالګرو په شکل کې ودرول او ورته یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. وی اے د مصر بادشاہ منګو بچی موږي شویو د لوکي نمبرو، ځکه مفسرین لیکلي چې یعقوب علیہ السلام ته د بچی خبر راغې نو قسم یې وخوړو چې تر دې شو چې موږ څه خوړې دی نه وي. هغه ظالمان رونه چې ظلم وکړي د یوسف علیہ السلام مخه له ورته وی داسې پیسې مو وروړي چې جری دکاندار لږ ورکنه خپل غړدې چې لري ک پدې سکیږي نه ته موږ لک خیرات وکا. وګوره مخلوق او حکومتونه غنا ډلې به یو شی میټاوي او چې الله میټاول نه کوي او دام شکر وباسي چې شتکول او نشتکول د چا په لاسو کې دي ته جری مخلوق په لاسو کې وي. سمره خلک چې بدی شو بس مخه نه به لري کوله زړه وخی او کله خپلوان څوک میټاول غواړي او چې الٰه العالمین څوک نه میټاوي. نو د لا اله الا انت معنا دام دا چې کټول میټاول غواړي. اے مشرکان د مکی د الله حبیب میټاول غوښتل خو الله غي میټاو کل خپل حبیب سو الله وی ورفعنا لك ذکرک ما استا شان حبیب اوچت کړه. نو پدې اسم اعظم پدې دعا کې د لا اله الا انت دا معنا مخلقول زما عزت مندو ضروری دا. د سعد رضی الله عنه نے روایت ده دا جلیل القدر صحابی دے چې اشرو مبشرو کړي او دا الله شان لګوره دے پټولو کې رستو وفات شوه دے. ادا یو دې دنیا لوی خلق کتلې دا په فاتحینو د اسلام کې ده د اسلام چې لری وطنونو پورې پھیلاو شوه نو یو په فاتحینو د اسلام کې څوک ده؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ.
ځکه دا ملکونه د چا د موټو نوتی اپدی چا قربانی پیش کړي نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په عشرو مبشرو کې ده یو په فاتحینو د اسلام کې ده د کسرا غماړی چا فتح کړي د کسرا غماړی دا هغه وخت یو لوی قوت د کفارو دا الله د سعد ابن ابي وقاص د امارت او د مشرۍ د لاندې ټول تس نسکل ټول الاړو او پاغه ماړی داغه کې چې فتح کا او ملک فتح شو نو اثر کاته د شکرې مجو یو ملک د فتح کو نو غټل کو ولا لمخ کې نه ویلي چې د آزادۍ جشن به ملاو نو پای کې خزي سړی ډولکو والا سمره چې الله نافرمانی وي اپ کې راجم کو د پیغمبر علیه السلام او صحابو د خوشحالي مناو کړي نبی رسول الله چې مکه فتح کا نو شرادن نکیدو نو پوخ سور دی او سجده الله تعالی بوله پوخ باندې سجده سره لګولې وای دا ګیره مبارکه هغه کی جاوی چې کوم مخ باندې لرګي تړلې هغه سره داسې لګیدا د رب ته سرکته کړو او شکر ادا کول او دا دعا وی الحمدلله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده حمدونه دی غزات لرا د خپل عاجز بنده سره وعده کړی و چې ته خو یو شړلې خو فاتحانه به درادن نکوم وعده الله چې کیا تر سره کوي د خپل عاجز بنده سره وعده پورا کا ادي دمر ډلو له الله شکس ور کړي د الله حبيب او ما او صحابه کرام نه ور کړي د انبیا وره خبره سي یې به ډېر کسان درکې ودی ها بھائی اسوک پکې دا سیناس دینو خو بخامخاو دینو په منم کې او زلغو دا سیمنه په جمعه کې بناسته باندې منم دا اوس در عبد الوهاب چې کوم ځای نه راځوان دی بھائی فاهم منون کې تاسو مو ولای بیا برازه نه تبلیغ والا ګور تاسو پس موږ چې شروع شو تبلیغ والا پس خبرې کو تبلیغ والا ډېر ښه خلک دی خپل عبد الوهاب صاحب دی الله پاک سره د ټولو مردگان وبخي نو مرکز کې ناس او وخت مرکز کې ډېر خلک مونږ ډېر په خوانای خبره ده ناغه چې وګتل چې خلک ودري زر زر به کورسای نه راکو شو ادریه صدر سلورسو کا به یو تبلیغي والو په دې په خبره باندې او تاسو ټول نیاز بي نه کنا ها یو دا ته چاواله یا به خپم نه ایمان سره وایي چې الله او رسول خبرې کیږي سو کو دی والو قابل نه کنه ایمان سره وایي دې والو قابل نه چې الله او رسول خبرې کیږي دې ودو ناشته عبد الوهاب سے بدا سے خلق ټکول دا تاسو کو دي چې کو دي چې سو کو دي ځان لګي غریوان کې ګورې چې والو قابل هم خو سوکشتا چې مې وای په دې خبره باندې سره سوکشتا نه عوالم د دی وجنني چې مولا غریب ځان غم دی ورسره چې مقتدیان نو غزورور مولیان خو شول زورور مولیان شول ختم شول دا ګورې به خوندې چې قران او سنت تاسو دی په دې خبره باندې په مشهور خبره د تاسو د متلونو کې وایي و یو کلی کې بخل کو کنځلې ډېرې کورې نو هغه کلی والا راجم شول او جرم یې لګول وی که چا به کنځلو که 50 روپۍ جرم پای خو شي په خبره باندې نو یو غریب زمینداری وی کول او ورته لټ شو پي وکي نو هغه داسې پیزوان نو وی کو 50 روپۍ دشتا هغه ته خبره باندې په ځل لکازلې په 50 روپۍ به ورکول غواړي نو ګورای یې دا کم چې ودی قسم دې چې خبره برابرې او درې ده اوس والو ولا څوک نشته څوک به مو وایي هغه ته خبره باندې ورته ټول نو وښنا سي یو دلته سي دلته ودی سعد رضی الله عنه یو په فاتحینو د شکره چې اسلام فتح کړي د الله حبیب راتلو دیم چې ماڼۍ د کسرا ته ورننه وته نو اتره کاته نفل وکړه ځکه دا وای دا صلات زوحا ابتدا د سنه شوی صلات زوحا ډېر کله مزده دې ته چاشته موي دا چې د انور روخي او د ازمکه تودشي نو لسو بجون د زوال لمخ کې مخ کې پورې دا کې دی دا د 2 رکعاتو نراواله تر 12 پورې دی
وای د دې ابتدا سو د الله حبیب چې مکه مکرمه فتح کړه یو خدای سو کته چې څومره راځي سره راغی سر مبارک ګیره کته کړي او رب ته جړل چې الله دا ستا مدد ته زما غونته دی واجز بد مدد ته وکړه ټول کافر دې تس نس کړ بیا د الله حبیب غسل کولو او مهانه د ترلور د علی رضی الله عنه خور دا وی نبی علیہ السلام ته فاطمه رضی الله عنها پردنی ولې وی غسل کولو زراله نو د الله حبیب چې کله غسل کو نو جامع د ځان نتاو کې او تر کاته وکړ نو څوک وی دا د فتح د مکی شکریا وا دغه وخت د زوحامو نو د زوحا د مزدا ابتدا د کڅوک درلوي یا صلات زوحا کوم وخت نه شروع شوه دا د الله حبیب په مکی په فتح کې وکړو دیتا اوابین وی په صحیح روایاتو کې صلات اوابین څه ته وای دا کوم چې د ماخام بارکه مشهور ده نو موږ بار بار ویلي چې دا د بعض سلفونو منقول دي په صحیح حدیث د مسلم شریف کې اوابین د چاش دی مستوي او د الله حبیب دا غي وخت مخوله چې صلات الاوابین حين ترمض الفصال رواه مسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام وی صلات اوابین کم وخت دی چې نور دوره تود شوی چې دوخانو د بچوخ په سوځي حجاز مقدس کې ډېر سخت ګرمي لس بجې بیا که پکانی د خپکی خو نو تڼاکی کیږي تاسو کو حرم شریف کې خپل کانه لګولې ناغه ګرميږي نه مسجد نبوي کې مغه کانه او کداغه نه علاوه بل کانی باندې د خپکی خو چې سوی روچته بیا څه شوی بیا غتاو تندې تڼاکی شوی نو ای صلات الاوابین کم ټیم دی چې بیا ودو خان د بچوختي سوځي دي دا کوي ګوره په دې څه کوي پابندي کوي ماشاءالله صلات اوابین ګوره دکان کې نو تعالی غور وردا سي کتارونو کې گاک نی ولاړ کړه بس مصالح غوړاوه اګه نور زمیدارې نو ګوره چولې چټي کوي کنه کوي او بولم پکې چټي کوي د وبو د چټي عمر بس سادهرو غوړاوه اپا پولاو درېګا دوره کاته وکا سلورو کا اتو کا وایچا چې دول سکل سوکل الله بوله جنت کې د سروز او کور جوړ دي چا چې سوکل دول سرکاتو باندې ورته ټیم نه دیږي دنیا کې چې خټو لوټو کور جوړه نو زموږ دارونه غریبانه نه موږ د غریبو خلکو سي مهنت شي عدل تم بس یو کور تیار کو نیټم را نږدې دا کوئی په خبره باندې کور جوړ کو بچوله دیتے سره دیتے بس روان او ویله سړی توپ لم رسیدلې ځکه نه غره دې درس کې مرګور لوام سړی چې سړی کې ډېر وخت لګي او چې سړی کې به لګي رځي پاتې دا بچی مچ نه وي د چې مور خپل خخ کړي ني او د سلوخت نه اوریدلې ني دا سړی کېږي نه مور پیجنې د مشر پیجنې دې به سړی کېږي اله چې بیا به پلار باندې شوي اپا مور به مخار او درب په ولاړې بیا به داسې کوي نو سړی چې سړی کېږي نو وخت یې لګي خو بیا رځې لګي پاتې بس ویله سړی کو په جبرئیل اسرائیل علیه السلام راغی روح ته واغوست نو سړی توب باندې ډېر وخت لګي خو چې سړی کېږي اسو پیجنې چې بای حیا سلوي پردی حیا جنت کې د سرو زرو کور بوله جوړ کی نو ګره کو روزانه څوک جوړول غواړي نه جوړول شي صاد رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دعوت زنون دعا د خاوند مئی اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت کله چې دعا غوښته و د ربنا وغد مئی په خېټه کې وو یونس علیہ السلام د الله د حکم مطابق چې کیشته نه ورټوبې کو نو الله یو مېله ویلو چې زمایا امانت ته سنباله کزان سره یونس علیہ السلام مې لوړ تیر کو زموږ دي مفسرین لیکلي د مې خېټه کې ځانو خزول پوښو چې مړ خونه نه هغه ځکه الله لپاره موزو درې دو او دا دعای وې سجده کې کړي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او ورسره دا وې چې رب ازمایش خو دې راوستو او په یو داسې ځای کې مې د تندې لګولو چې بل چا نه لګولې تاسو کې چا د مې په خېټه کې سجده کړي
کم یو پیغمبر د مې په خېټه کې سجده کړي وی پدا سي زه کې مې درته تندیو لګولو زما رب زمانه بغیر بلچا نو د الله حبیب فرمایي دعا د خاوند مې کله چې دعا غوښته د خپل ربنا وهو فی بطن الحوت اواز مې په خېټه کې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدع بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له سید العالمین فرمای دعا نه د غوښته په دې دعا سره یو مسلمان سړی د یو شی بارکه د یو حاجت بارکه د یو پریشانی بارکه مگر الله دا دعا قبول کړي رواه احمد والترمذی دا دعا ماشاء الله ټول له یاد ده کدا سي در کې سوکشتا نه بھائی سیدا بوله یاد دی ها سوکشتا چاله نه یاد ده دعا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا ګوره یاد وای یو خبر ور سره یاد شي او زل مون ختمو دا کې څه سبب شو ټول خلکو په چوکو چوغو جړل تولا مونږه نالته عمرګره او صفاتم شو الله دې ټول له بخنو کی نا مرګور لوي نن په بازار کې چاني جړلی ودا څومره خلک دې ختم لراغلو چا بني جړلی ویره فلانه سړی پړل ډیر سخت د بني جړلی نو تاسو کې کو څو سخت یې غته ودام نه یادا لا اله الا انت سبحانك دا یاد کوي بھائی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا الله حبیب وای چې پدې څوک سوال کوي د سشي بارکه نو الله سوال قبلای او ګور مخ کې بدی په لوګره چې کوی پاکوي نو مخ کې بدی ګندګي وباسي اسنه ته شی بوکي مويستي او ګندګي پاتې تاسو ما سو دا چې وای نو مخ کې بسوي توبه وباسي اکته وې توبه له بیکار جوړ نه دي نو بیا د سوال قبل دو ادم در سره نشتا څه پوښي په خبره باندې د مونږ توبه لسنه ده کار جوړ نه ده دا صحابیات ورشتیا وی پکاره چې موږ تاسو رشتیا وایو د الله حبیب زنانو سره بیعت کوله یا په پرده کې ناس دی وی او د الله حبیب ور سره بیعت کولو نه خو صفا خلکو آی کې شرک بنه کوي دا بنه کوي په مړی به ویر نه کوي نو یو څو بډایګانو زنانو پیغمبر علی السلام له مو خو بیعت نه کو ویولي وی مونږ باندې چا باندې پاتې مونږ په غم کې جړلی د خلک په داخلي یو بل څه کوي وی مونږ له جړلی مونږ له بدله کې جړا نه وکړي مونږ لا بیعت نه کوو نو لاړه جړې پورا کا به بیعت کو وګوره دی په وګوره دعا په لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله قبلای خو مخ کې ورته سکه مخ کې به د خپل جرمونو د بے وفایو د خیانتونو نه توبه استلوي ورتا رواه احمد والترمذی رحمهم الله دا اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها نے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ غلوی نم پا دی دو آیتنو کے دے دا اللہ غلوی نم پا سکے دے دی دو آیتنو کے دے یو آیات دے د سورہ بقرے یو سلسلور شپیتم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ دا د سورہ بقرے یو سلسلور شپیتم نمبر آیات تے او دویم آیات د سورہ آل عمران دے ابتدا کے راضی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ والدارمی رحمهم اللہ نو دا اللہ اسم اعظم په دو آیاتونو کې دی آیات کوم دی وای سورہ بقرہ کې دویم آیات په کوم ځای کې دی د سورہ ال عمران په ابتدا کې دا دعا آیاتونه غوړي چې دعا کوي نو سره دا آیاتونه وای الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
پدی دو آیاتونو کې نبی کریم علیہ السلام فرمای دا الله غ اسم اعظم دے چې پاغه دا الله نه سوال کې خو نور آداب او شرطونه د دعام پکې موجود دي. نو الہ العالمین دعا قبلای، الہ العالمین سکی دعا قبلای. دین علاوه په نور روایتو کې زما عزت مندو د دې ذکر راغله. بریده رضی الله عنه وی زرا دن شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمعات ته ماسوتن مسجد کې په حدیثو کې مطلق ذکر شي نو د سید العالمین جمعات ته مراد وی مسجد نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام چې څومره مودو شو چې ګوره دا دواړه لوی جمعتونه شاړ پراته دي. پکار دا دی چې د اوخ کو پځې مونږ ویني توې کړې وې چې دا دواړه جمعتونه سړي دا دواړه جمعتونه څومره د امت لپاره پریشانی ده چې خالی پراته دي او مونږ بیا هم توبه نه وباسو. وعزت الله د حبیب سره بریده رضی الله عنه وی ماسختن جمعات ترادن نشم فاذا رجل يقرأ ويرفع صوته یو کس تلاوت کول قرآن لستو आवाज را پورته کړو. ها بھائی توجه وکړه په دې جمعات کې زی आवाज ابل سره د عبادت نه نوزي د خوب نه نوزي نو ځکه پتیز تلاوت په موز یا دغه شان کوم نو دا درستی. توجه مو د خبره ته یا په دې جمعات کې زناستین سوکشته نه چې زما د تیز جهر ذکر د وجه ناغه د خوب ووتو یا د موز او عبادت نه ووتو نو که زه په تیز ذکر کوم دا ناروا نه دی. مطلقاً ذکر بالجهر ناروا نه دی چا چې دا سی ویلی دا قول صحیح نه دی بلکې هغه ځکه ذکر پتیز ناروا دی چې بل د خوب اوزي بل د تکلیف نه اوزي بل د مطالعه نه اوزي. ا د لوسپیکر مسله دا نه دغه شان ده لوسپیکر ته چې تیز کړي اته پکې خلک ودی ناتونه وي تلاوتونه کې ذکر دې شروع کړي نو په دې کلی کې څومره خلک دي چې ودی څومره بیماران دي چې په आवाज بد لګي. ا ډاکټر وای شور ور سره نه کوي نو مولا ول لوسپیکر لګولو په په ډاکټر وای دې په کلاره خبرې کې دی به انصافه ځال دینی رهنما مو دوله سو لګول دوله لوسپیکر لګول. یو سره دنیوي مطالعه کوي دنیا لپاره امتحان ور کوي نو د عبادت خدا مقصد نه دی چې زه عبادت کوم او څوک د دنیا د کار او باسم کوم ویشتو مال په دی باندې سزا ملاويږي. تا چې سپیکر لګولې ټول رات پغې کې یا درس کې او خلق څوک د خوب ویشتو نو ستا اجر ډیرو شو کو سزا ډیرو شو. د سپیکر استعمال سره دا کمی طریقې سره دا په نورو ملکونو کې نشته سیوا د شانه سیوا د پاکستان او د اوسو ډلو نه چې هغه لکه دنده څوک ناسي که ناسي خو چې ټول کله چې تنګ نه دی ورته درس نه وای پوهېږئ په خبره باندې چې چا غوږونو کې ګوتې ورکړي چا ماشومان پټ نو دا د لوسپیکر استعمال ډېر ښه شی دی خطرناک استعمال دی دا د اندازې پورې دی. لکه تاسو اوس ماله ناست یئ نو په کار دا دی چې ستاسو د ټولو دپاره دا انتظام مونږ جومات والو کو چې اواز صحیح واورئ نو زمونږ نه بار خلک تنګ ایمان سره وایي زمونږ جوماتونو کې د اورېدو انتظام شته دننه کله غوږ بوډا داسې نیسي کله داسې نیسي کله دننه ځي کله بر وایي ما خو په پته پوه نه شم بار خلکو غوږونو کې ګوتې ورکړي بار خلک رانه تنګ دی چې څوک راغلی هغه مو اواز نه اوري نو د لوسپیکر استعمال دا په اندازې دی. صحابي ګوره تلاوت کوي په تیز آواز را پورته کړی نو امام یا الله رسول الله سره خو په تیز تلاوت کوي د هغه مراء دا ریاکار دی. قال بل مؤمن منیب وینه دا ریاکار نه دی په تیز تلاوت چې کوي دا مؤمن دی او الله طرف ته مینه ده. قال وابو موسی الاشعری یقرأ ابو موسی اشعری رضی الله عنه په مسجد نبوي کې قرآن لوستو او يرفع صوته او आवाज را پورته کړو. دا پټولو صحابو کې به خوږ قرآن لوستو پټولو صحابو کې خوږ आवाज دچاو دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا الله حبیبی لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود
دته خود داود علیہ السلام په خوږو اوازونو کې आवाज ملاو دی. فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم يتسمع لقراءته. د الله حبیب کې ناستو د صحابي قران اوریدو. قران اوریدل پکار دی چې د ارچا نه یې تعالی خندر کی. د الله حبیب کې ناستو ابو موسی شری رضی الله عنه قران لولي، نبی کریم علیہ السلام ورته وګونیو. ثم جلس ابو موسی يدعو. بیا ابو موسی شری رضی الله عنه کې ناستو دعا غواړي. قرآن چې مولستون ورپسې د دعا حکم دی. الله حبیب فرمایلی وای چې تلاوت کوي نو دعا غواړي. وای اخر زمانہ کې بدا سے خلق راشي چې تلاوت کوي بیا به خلکو نه سوال کوي، بیا به څه کوي د خلکو نه به سوال کوي. نو کین استو به دعا غوښته. فقال دعا کې دا سی وای اللهم انی اشهدک انک انت الله لا اله الا انت احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دی الفاظ سرا ابو موسی شری رضی اللہ عنہ سوال کئ. فقال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم لقد سأل الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجابا. وې د خدای الله نه په هغه نوم باندې سوال کو چې پدې ته سوال کې دي شي ورکړي، چې پدې څوک دعا غواړي الله قبلای. خو دې صحابي دا و نه دل چا چې دعا غوښته. هغه بریده رضی الله عنه اوریدل. قلت اخبره بما سمعت منك یا رسول الله. دا الله رسول الله تاسو نه مې چې اوریدل دلوا تا خو دې خوش خبره ده چې قرآن روزو دعا غواړي. د الله حبیب وي په داسې نمونه د الله نه غواړي چې د دعا الله قبلای. د الله حبیب آو نو دې لاړو او د الله د حبیب د وینا مبارک خبره ورکو. نګور صحابه سمره دې په الله دې موږ سره دوره قدر پیدا کی. فقال لي انت اليوم لي اخ صديق. ودنن رزنا مرورم شو او بزما پوخ دوست شو. تا ما ته د پیغمبر یو حدیث بیان کو. حدثتنی بحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. سورته صحابی چاته حدیث یاد شو بھائی. ها چا به ته صحیح کوه سو کاپله مال وخت بلی چې شمیر چې سوګرا دنه کی. ها ها بھائی سمې وې چاله حدیث یاد شو لاس جت کړه. ها بھائی دا سوګر وله دا کته سو وګ نیوی دا بدل ته یاد دي مفهوم خو بدل ته یاد وکنه. ها بھائی دغه حال لرو تعالی یاد شو. لکه دوالو قابل اذان باندې فتوخ جوي هما چې درلوې ښا چې یم خو بس وګویل ولا را لنيشته. اے صحابي قران ولستو حدیث بیا ووري او د الله حبیب داغه قران اوریدو ابه دعا غوښتا. وې دې خدای الله نه پاغه نومونو غواړي چې په دې سوال کیږي ورکایې اجي پدې ته دعا غوښته چې الله دعا قبلای. ناغه صحابي وی قربان دا خبر دل ورکوم نه وی ورکول کنه. هغه لوي چې استاد دعا خو نبی رسول الله اور داسې وی او ورته ته مې نن ضرور او دوست ما ته پیغمبر حدیث بیان کو. وګوره چې کوم د الله اسماء الحسنا راغلي دی په وګوره کو وګ مو کې کنه نو موږ مسله بټوله حل وې وې د دین او د ایمان او د خبر جوړېدو د پاره سلور خبرې دي. ها څو خبرې دي چې دا خو یاد کوي کنه. دین به موږ له څنګه ځکه موږ څنګه به د قبر د آخرت په خبرو پوي. وې سلور مراتب دي سودي لومبنه پکې غوګنی ولدي. الله موسی علیہ السلام ته کوه تور کې اول وای فاستمع لما یوحى. ای زما موسی دا خبرې چې در سره کوي ځال لایم غوګونی سچ صدر تویل کی. د دین د زکیدو اوله مرتبه سره ها بھائی تاسو اوله ختمه کړي. د دین باندې د پویدوس د کولو اوله مرتبه سره غوګنی ول او ګره اسماع ندی ویلی سماع بلکې استماع ویلی د غوګنیو طلب او درد پر لکی چرش. دا اوله مرتبه ده.
دویم څه شی دی فهم وخت خو دې نیولی خو چې ځان پوهېږي دا درنه اورم بیټولو نه دویمه مرتبه د دین د زده کولو څه ده فهم وخت خو دې نیولی خو ځان پوهه که چې دا الله او د الله د رسول الله خبره څنګه وایي دوه یادې شوې چاله یادې دي درېیمه دا زما عزتمندو حفظ غوږ دې مونیو ځان دې پوهېږي اوس دا خبره چې د الله او د رسول ده نو دا د هېرولو نه ده دا یاده کا او څلورم د عمل دا څلور خبرې کې چا کې رالی بس خبر هم جوړ دی دنیا هم جوړه د آخرت هم جوړ دی څو خبرې شوې بھائی غوږ نیول دې ته استماع وایي دویم فهم غوږ دې نیولی خو ځان پوه که چې د الله او د رسول څه خبره ده او چې پوه هم پې شوي چې دا د الله او د رسول خبره ده نو اوس به دا د یادولو نه بغیر نه پرېږي خلک وایي که نه وایي زما د پلار د ځنکدن خبره ماله یادی که یاده نی نو پلار دې لوی دی خو د پلار نه الله او رسول څومره لوی دی د الله او د رسول خبرې د هیرولو خبرې نه دي او څلورم عمل په عمل کې بیا دام راځي چې ما څه واورېدل چې خپل عمل وکړم ادا تاسو لی چې خیم دام عمل دی بل ته رسول هم څه دی په خپلم عمل کول او نورو ته رسول بای څو مراتب دي هغه ګوټ والا څو مراتب دي تاسو هم بای ګوره خبره یادوئ د الله بندګانو غوږ نیول ځان پویول خبره یادول او د عمل مرتبه څه ده مونږ عمل کوو خو دا درې پکې نشته نو هغه عمل به څنګه عملي تاسو لوامئ هغه یو بوډا یو ځل ماله وي جنازه کوم خو راځي نه نو چې دا به څنګه جنازه چې مونځ کې خو درځي نه هبای وظیفه کې خو درځي نه نو مونږ عمل کوو خو دا درې خبرې مو څه کړي داسې مخکې دي زما عزتمندو اول به غوږ نیسي بیا به ځان پوهې بیا به خبره ښه یادې د دې یادولو دومره لوی اجر دی که نه که څوک تهجد کوي او ته دا یادې قسم دی که تهجد واله تا پسې رارسي ابو هريره رضی الله عنه حافظ الحدیث نو ټولو لیوي تاسو چې راپاسئ او تهجد کوئ نو وتر کوئ عدل یې ته چې وده کېږي وتر کوئ د به ټوله شپه حدیث یادول قسم دی یو سړی حدیث یادوي یو سړی ټوله شپه ولاړ دی د لسو منټو که د هغه د ټولې شپې عبادت کې ورسره وتللو که نه نه ورسره برابرېږي نه یو سړی عبادت که یو بل یو لس منټه د دین خبره یاده کا د لسو منټو سره که د چا د ټولې شپې شوګیره وتلله که نه نو درنه به کمی ځکه د عبادت منځونو والا خو د ځان فکر کوي دا یادولو والا د جهان غم کوي عبادت والا د ځان په غم کې لګیا دی او دا یادولو والا د چا غم کوي د سره د ټول امت یو غم مرګری شوی نو دا څلور خبرې زما عزتمندو چې موږ تاسو یادې لرو ادینه د الله غ اسماء حسنا یاد کوي اے ورکول والا هر وخت ورکول له تیار دی خو د غختو والا څه نشته غختو والا په کار دی جو غواړي ورکول والا دی په وګوره کله دې سمو جوړل اسمه توبې تاسو لمه هغه مرګره اوس وفات هم شو زمونږ د درس چې کوم ځای کې کو دا غزه نیک سړیو مالې کیسه کوله وی عمرې راغلم کاغذونه رانه روک شو څه شو په ټول طواف مې په جړا جړاو چې دا خو کاغذونه هغه وخت کې به پرېخم نه وی د درې پیری دا چې بیا پولیس لړم چې مانو کاغذونه روک دی زب مدینه لازم وی رو شړل ځکه دا د پولیس د تعریف قابل نه وی په خبره باندې ویراله کې پدریم د الله له دلدینی وی بیا عالم په جړا جړا می طواف او الله نه سوال وکړو وی مرګي سره می مشوره وکړه چې کاغذونه را سره نشتا او روکشي ګرانه وی هغه له ویلا شو کې او پاکستاني ډرایور در لګورو مغه سره به خبرو کو چې دا څه خطا کوي را خطا کوي مدینه له ورسې کفیل بدر له نور جوړ کی وای بس کې نه سم گاډي سره په دې غم کې چې نیسی می او دا خدما د بچو دا ویزه او د الله د معیشت یو ذریعہ ګرځولې وای ډرایور چې روان شو د مکه مکرمه نه وی مال وای څه کاغذونه می مونتی فلانه د فلانی جوړې وی زما او د پلار نو می واغوس وی ډېر په ورپسې ولټول خو سړې نشته وی با ولې دا خو زما کاغذونه دي ای جړاواله چې وجاړي ورکول والا څه دی وای بس کاغذونه می غړ ډرایور سره پراتو
وي ډېر خوشاله شوم راوامه غستل نو کله سړی جاړي او فکر دې الله رب العزت څه کوي سمې ور کوي یونس علیہ السلام جړلی او په سجده کې جړلی اسی د مې د خېټې روي نو صلی الله وی ولولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وی زما یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې مال او جړل واورې زما بندگانو تر قیامت ک جړل نو تر قیامت بده د مې په خېټه کې لولا انه كان من المسبحين اکلوی لولا ان تدارکه رحمت من ربه کدا الله رحمت راګر کړي نه نو داد مې خېټه یونس علیہ السلام د پاره تر قیامت جیل خانه خدا سے وجړل او دا سے فریاد وکړو چې مفسرین لیکلي د مې خېټه کې وی لا اله الا انت سبحانك اني وی عرش کړنګې دو اے دعا سره سو عرش کړنګې ملائکه وی شربا دا واس خو مانوس غونته دې مونږه پیجلو خو د دې لری زین راضي ځکه ملائکه له پته لګي الله ورته داسې رب کریم ورته دا ما یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې مې بند کړی ال ترا لجاړي نو ګور ملائکم شفاعت شروع کو او الله مې ته حکم کو چې دا ګورستا خوراک نه او لار شدید دریاب په غاړه ورغورځوا نو مې راغې به الټای کو د دریاب په غاړه اسونه خوش غاړه ون علماء قرآن لیکلي وانبتنا عليه شجره من يقطين الله په فوري طور قدرتي د کدود بوټه راځرغون ازنګل له سشتره نه ورس ادا بوټه دا زینو چې دغه باندې کدو کرے شپږ میاشتې پس بازي لای او بس سب دستی د کدو بوټه ادا سے سوره چې یونس علی السلام د سوري د لاندې شو خوراک نو دیو ځنګلي بیزته ازله کې وار شو چې زمانه نبی ګوره په ځنګل کې نا وټول رزو سره دا امازیګر سحری وراله یونس علی السلام بلاغي پیس کل الله نه چې غواړي ورکول والا ورکول کوي ناغه ته رکاوټ بیاوی دغه جړه فریاد سره تب جاړه الب دعا قبليږي اسم اعظم سره بجاړه الله تبسکه جړه بکه دا ګره بالکل موای چې دعا نه قبليږي قبول والا وعده کړی څنګه دعا نه قبليږي خو ورکول والا دې په لګره یو سره الله وې زموږ قبلو مده وې موږ نه قبليږي نه او 10 کړي نه پاکي جامې دي ا د قبله په دې دغه په مخ کړي نور خاطه پلا بیا وای موږ نه موږ قبليږي خو ته خو جامې پاکي اچي او 10 بکه قبله له مخه کته دا سه مخ کړي موږ به قبول شي دعا قبليږي خو د دعا قبولولو والا سویلی چې دا سه کارونه وکړه داغه کارونو سره دعا زما عزت مندو الٰه العالمین قبلای رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې رب کریم مونږ ته زموږ د ټولو والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو ته اصول فروع ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله دا کوم آفت او بیماری راغله کم خلق پکې وفات شو الله د شهادت مرتبه ول ورکي او مغفرت نصیب کړي او نور د خپل بندگان او د خپل حبیب د امت نه دا بیماری انور ټول بیماری او پریشانی لري کې الله د تمام امت نه دا بیماری پریشانی لري کې الله زموږ د ټول حاضرین او غایبین دینی دنیوي حاجتونه رب کریم تر سره کې الله زموږ د ټول حاجتونه تر سره کې الله زموږ د ټول پریشانی ختم کې دعا وغواړي څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي څومره قرضدار دي الله د قرض نه اخلاص کړي الله د چا بچی نشتا باز مسلمانانو ویلیم دي الله نیک عمل صالح بچی ول ورکړي الله د چا بچی وي د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي دعا غواړي د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله په دوستۍ باندې بدل کړي الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په دوستۍ بدل کړي دعا غواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروړي
الله د دې حالاتو د وجه نه حرمین شریفین مساجد د مسلمانانو دینی او دنیوي کارونه بندي الله ته ورحمېږي دا ټول دینی دنیوي کارونه الله را کولاو کې الله د هر امتی د پاره د رزق حلال لارې کولاو کې الله د تمام مدارس او مساجد او د دین د مرکزونو الله ته حفاظت فرمایي الله د دین ټول کارونه چې رکاوټ د دې حالاتو د وجه نه جوړ دي دا رکاوټونه الٰه العالمین لري کې او د دین هر شوبه حق شوبه تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا څه کوي